عزیزانو د جمعې مبارک ورځ ده او موږ د ازواج مطهرات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانی او زمن موریانی د هغې باره کې تقریبا د دریو جمعو نه دا بحث چالو کړی. نن به موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څلورمه ښځه ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا بارک یو څو خبرې کوو. عزیزانو حضرت حفصی د پلار نوم عمر دی او د نیکه نوم خطاب دی، د مور نوم زینب بنت مزعون رضی اللہ تعالی عنہا دی، د پلار د طرف هم السابقون الاولون اول صحابیانو کی دی او د مور د طرف هم السابقون الاولون اول صحابیاتو کی دا. صرف دومره نه چې پلارم سابقون الاولون کی دی مورم سابقون الاولون کی دا، صرف دومره خبره نه ده، ماماګانی دي درې: عبدالله، عثمان، قتاده بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہم، دا درې واړه صحابیان دي. صرف دومره نه ده، دیخوا د پلار د طرفه چې کوم ترور د خور د پلار فاطمه بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا صحابیه ده. صرف دومره نه، تری سعید ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ هم صحابی دی. دا دومره اوچت خاندان. تاسو به د عمر رضی اللہ تعالی عنہ د ایمان واقع اوریدلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ د هغې قتل پسې روانو. لاره کې ورته یو صحابي راځي، وایي چېرته رواني؟ وایي زه خو ځم ستاسو پیغمبر او دلته یو کس راغلی هغه دعوه د نبوت کې هغه نعوذ بالله قتل کوم. وایي تا هغه پرېږده، ستاسو په کور کې هم یو صحابیه، دوی صحابي به بېدینه ته ویل، یو بېدینه هلته هم شته دی، وایي هغې پهله بندوبست وکړه. ته وایي نبي علیه السلام پسې ګرځي. دا چې کله لاړه د دې د خور تلاوت د دې د ایمان سبب وګرځېده. دا ډېره تفصیلي واقع ده. بهرحال عمر رضی اللہ تعالی عنہ لور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دا څلورمه بیبی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. پیدائشی نبی علیہ السلام لا پیغمبر نو، 15 کاله عمر یې د پیغمبرۍ نه 15 کاله مخکې چې کله قریشو بیت الله شریف جوړولو په هغه وخت کې دا د عمر صاحب په کور کې حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دا پیدا شوه. ډیر کمالات والا بیبی وا. ماشومواله د مسلمانۍ په کورنۍ کې تیره کړه، مسلمانانو کې او اسلام کې تیره کړې ده. چې کله لږه ځوانه شوه، یو صحابي دی خنیس بن حذافه رضی اللہ تعالی عنہ، دوی راغلل عمر صاحب ته کېناستل. وایي اے عمر، موږ ته پته لګېدلې چې ستا یوه لوره ځوانه شوې ده او موږ د هغې د نکاح خواهشمند یو، موږ ورسره نکاح کوو. دوی ویل چې ما ته مهلت راکئ. څه موده پس عمر صاحب خپله سوال جواب ولیږو چې راځئ. د حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح د خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سره وشو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله اول ځل د مسلمانانو باندې ظلم زیات شو، د هجرت حکم یې وکړو،
وی تاسو حبشی ته هجرت وکړئ پاغه شپږو کسانو کې یا پنځو کسانو کې یو خنیس بن حذافه رضی الله تعالی عنہ دم هجرت کو حبشی هلته چې کله لاړو یو میاشت تیر که زړه یې خفه شو وای موږ خو د رسول الله مبارک په مجلس کې ناس خلک یو موږ خو چې د رسول الله مبارک مخ ونګورو موږ باندې سات نه تیریږي موږ چې په بیت الله شریف کې منځونه ونکو موږ باندې سات نه تیریږي موږ طوافونه ونکو موږ باندې سات نه تیریږي خپل مرګري راجمع که په حبشې کې وایي زه خو درنه ځم چې څه به کېږي هغه سره به ګورو رسول الله مبارک حکم د هجرت ما هجرت وکړه خو زه هجران نشم برداشت کولی د نبی علیه صلات وسلام جدایي دا نشم برداشت کولی وایي زه واپس راغی مکې مکرمې چې کله بیا ظلمونه زیات شو نبی علیه السلام د هجرت حکم مدینې ته وکړ نو هلته حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سره د خپل خاوند خنیس بن حذافه رضی الله تعالی عنه دا دواړه مدینې منورې ته هجرت ته لاړو نبی علیه الصلاة والسلام څه موده پس لاړو هلته وخت تېرېدو جنگ بدر میدان ولګېدو په بدر میدان کې تاسو ته یاد شي صحابو ډیره تاریخي فتح حاصله کړې وه نو په هغې کې یو برکت د خنیس بن حذافه دا هم په هغه جنگ کې شامل و وایي د توره چلوله ډېر تکړه سړی و عمر صاحب چې سخرې دی ورته وایي ای خنیس چې وروسته رانشي دې کافرانو ته وښایه چې د نبی علیه صلات وسلام عاشقان په نبی علیه صلات وسلام باندې ځان بیلي وي دوی ته ځان وښایه هماغه کاته وه چې خنیس رضی الله تعالی عنه دا مخکې روانو شاته نه راتلو ډېر زخمونه په بدن باندې ولګېده ټول بدن یې سوری سوری و خو په شا رانغلو مسلمانانو تاریخي فتح حاصله کا د جنگ بدر او دا صحابي پکې ډېر زیات زخمی شوی پروتو زخمونه ډېر زیات په همدغه زخمونو کې دا یې برداشت نه که او خنیس بن حذافه رضی الله تعالی عنه دا د دنیا نه رخصت شو اوس حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها عمر څه کم 18 کاله ځوانه جینۍ وه او خاوند دې وفات شو نو دا ډېر زور ورکوي دا سړي ته ډېر غم رسوي دا به هر ټایم فکر کې ناسته وه جړلې وې یو وارې عمر صاحب راغی چې عمر صاحب کله راورسېده دا لور چې کله جاړي نو پلار یا ورور وګوري اوښ کې پاکېږي او ځان داسې خاندي وایي نه هېڅ هم نشته داسې کیسې کوم عمر رضی الله تعالی عنه چې رادننه شو لورې اوښ کې پاکې کې پلار ورته وایي چې ای لورې حفصې ولې جاړې خنیس پسې خفه یې ده ورته پلاره هسې مې زړه خفه دی او پته نه لګي د زړه قرار مې نه راځي چې کوم وخت نه زما خاوند حضرت خنیس رضی الله تعالی عنه دې دنیا نه تللی عمر صاحب ډېر زیات خفه شو دا د لور غم ډېر زیات وي په نسبت د الک سره لاړو خپل ښځې ته زینب بنت مزعون رضی الله تعالی عنها ته کېناسته وایي د حفصې نه راغلمه حفصه ډېره زیاته خفه وه جړلې وایي که ستا خوښه یې د ده نکاح د چا سره وکړو هغه ټایم کې تازه د عثمان رضی الله تعالی عنه بیبي د نبی علیه صلات وسلام لور رقیه رضی الله تعالی عنها هم وفات شوې وه وایي ای ښځې څه دې خیال دی چې عثمان ته ورشم او ورته ووایم چې زما دا لور په نکاح کړه ګوره دلته یو عجیبه خبره کوي دینداره خلکو ته به ته خپل لور وړې چې ده سره نکاح کړي او که نه کړي دینداره خلکو ته موږ خو په دې انتظار کې یو چې موږ ته څوک راشي جایداد ورسره وي ګاډي ورسره وي بخاري شریف کې یو باب لګېدلی په دې باندې چې دینداره خلکو ته به ته ورځې سیټ ته به یې کړي چې زه که ته واده دې نه کړي زما یو لور ده او که ته یې خواهشمند دي مور او پلار دې راوړي
نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته عمر صاحب لاړ ورته وی اے عثمان ستا په زړه کې ډیر درد دی د نبی علیہ السلام لور او ستا بیبي رقیه رضی الله تعالی عنها دا وفات شوی و او زما لور حضرت حفصه ته هم ډیر زیات غم دی خوښه دی نه ده چې ستا نکاح دا د حفصه سره وتړم عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې اے امیر المؤمنین ما ته لږ وخت راکړه وی صحیح ده وخت مې درکړو وخت چې تیر شو ده ورته انکار وکړو زه واده نه کوم دا ډېر زیات خفه شو وایي زموږ خو خپلو کې ډېره ښایسته روري ده موږ صحابه خو یو بل سره ډېره مینه کوو دا ده ما ته څنګه عجیبه خبره وکړله او ما ته وایي چې زه ستا لور سره نکاح نه کوم وایي دا لاړو ابوبکر صاحب د خولې نه هم د څه وخت کې اورېدلي چې زه نکاح کوم وایي ابوبکر صاحب ته لاړو چې اے ابوبکر ته خو زما ملګری زما خواهش د زړه دا دی چې زما لور ډېر زیات خفه دی او زه د هغې نکاح تا سره وکړم نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نه ورته ها وکړه نه یې ورته نه وکړه دا نور هم خفه شو راغو او مسجد نبوي کې په ژړا شو الله پاک ته چې اے الله زه خو هم صحابي ما زه خو هم ستا د حبیب عاشق ما دا عاشقان دي کېدای شي زه صحابو برابر نه یم رسېدلی چې صحابو ته زه د خپل لور پیش کوم دوی دو هغې نه انکار کوي یا الله ما د صحابو برابر کا د ده په زړه کې خو دا راغلی دوی برابر نه یم دې کې مصطفی احمد مجتبی د دواړو جهانو سردار حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغلو ورته وی اے عمر ستا په سترګو کې اوښکې د څه شي دي اسلام خو غالب دی اسلام خو په قوت کې دی کافران خو دباو دي مخکې که دې جړل نو د دې د وجې نه به دې جړل چې مسلمانانو باندې ظلمونه کېږي اوس خو هغه مسله هم نشته اے عمر ته ولې جاړې عمر رضی الله تعالی عنہ خو یارو ورته وی اے د الله رسول زما یو لور ده تاسو ته پته ده د هغې خاوند وفات شوی دی حضرت حفصه رضی الله تعالی ډېر زیات خفه وی جاړي ما عثمان ته وړاندې که عثمان هم انکار وکړ ما ابوبکر ته وړاندې که ابوبکر چپ شو زما زړه کې ناامیدي راغله چې زه چېرته د صحابو برابر نه یم که څنګه چې دا صحابو ته زه د خپل لور وړاندې کوم او دوی انکار کوي رسول الله مبارک عجیبه ذات دی ورته وی اے عمر ستا لور ته به الله د عثمان نه ښایسته او د عثمان نه بهتر سړی پیدا کی او عثمان ته به الله پاک ستا د لور نه بهترینه ښځه